السلام علیکم زما ګرانو پښتنو مسلمانانو ورونو. ملت سهارا فاونډیشن د خپل علاقې د یتیمانو حوالې سره نن مرغۍ چې علاقې ته مو راغلي. علاقه ډېره لږه دی خو د یتیمانو رشو کې ډېره زیاته دی. ابدي ډېره لږه دی خو د مو علاقې کې مو ته یتیمان ډېر زیات نظر ته رسي او دا هغه یتیمان دي چې دا د نور علاقو یتیمانو نه مختلف دي. دا هغه یتیمان دي چې دا تربیات نه لري. دا هغه یتیمان دي چې دا روان مستقبل دوپاره بچی دوپاره دوی تعلیم ماحول نشته دی. دا هغه یتیمان دي چې د خوراک کمی سره سره تربیات کمای هم دلته دی. او یوه ژوندي معاشره هغه وي چې هغه ته پرژلې دوپاره امبولینس وي. یوه ژوندي او ښکلې معاشره هغه وي په کومې معاشرې کې د پرژلې دوپاره د ډیلیوري کیس دوپاره د وینې بندوبست کیدلی شي. او زه یم چې یوه ژوندي او یوه ښه معاشره هغه وي کوم کې چې د یتیم دوپاره د تربیت دوپاره سکول وي. کومې معاشرې کې چې د یتیم د خیال ساتنې څوک وي. کومې معاشرې کې چې د یتیم د خوراک څښاک سره د هغه تربیت والا هم فکر والا څوک وي. زه د خپل علاقې هغو ټول بااثره خلکو ته زه د ما اواز اورېدونکو هغو هر یو هغه بنده ته هر یو هغه بزنسمین ته هر یو هغه سړي ته یو زه اپیل کوم چې دا هم ورسره په هغوی کې یو محمد ناست دا هم د چا بچی دی او ته یقین ولره چې دې ته د اختر دوپاره او دې سره د یعنې د بوټانو بندوبست هم نشته دی. کپړې ډېره وړیا خبره دی. دې ته به خوراک یا میلاویږي یا نه میلاویږي. که میلاویږي کم به میلاویږي. د اختر خوشحالي دې هغسې نه دی لکه څنګه زه خپل ورور دوپاره لرم لکه څنګه ته خپل بچي دوپاره لرې. د دغه یتیم مستقبل نشته دی. د دغه یتیم مستقبل دوپاره د خپل مور ته د راوړنې څه سوچ نشته دی. هغه وجه دا دی چې د مو علاقې کې دغه یتیم دوپاره تربیت دوپاره سکول نشته دی. او ملت سهارا فاونډیشن یو سوچ لري یو پیغام لري د هغو خلکو دوپاره څو په خپل علاقې کې یو د یتیمانو دوپاره یو سکول جوړ کړو چې په هغه کې مو د یتیم دوپاره د رهایش بندوبست کولی شو. چې هغه کې مو یتیم ته یو ښه تربیت ورکولی شو. چې هغه کې مو یتیم د یوې مور دوپاره د یو ښه یتیم د لوی کونې یو بندوبست لرلی شو. هغه یتیم چې هغه معاشرې کې د چا دوپاره بیا تکلیف نه وي. هغه یتیم چې هغه د معاشرې دوپاره بوج نه وي. یو داسې یتیم جوړول غواړو چې هغه د معاشرې دوپاره یو د فخر خبره وي یو د خوشحالي خبره وي. یتیم هم د ما معاشرې کې افسر جوړېدلی شي. یتیم هم د ما معاشرې کې استاد جوړېدلی شي. یتیم هم د ما معاشرې کې ښه سړی جوړېدلی شي. هر کله چې کله دو دوپاره موږ هم یو سوچ ولرو. زه ټولو هغو خلکو ته یو اپیل لرم نن څه ما سره چار چاپېره څورې دا یتیمان اوسې یقین ولره ډېر معمولي شی مو راوړی خو دو په مخ باندې څه ما ته کومه خوشحالي محسوسېږي نو زه غواړم چې زه خپله کپړه ځان ته ولکم زه په دغه یتیم کې وکړم. ما خپله هم دا جذبه دی چې ما کومه کپړه کړې دی زه به ورپسې کوم د هغه کپړې چې څو پرې دغه کې ما نه کوم یتیم پاتې اختر ونه رسم. ما هم ځان سره وعده کړې چې زه به په اختر کې هغه بوټان نه استعمالوم چې څو پرې محمد غنتې وړکي ته مو بوټان یې ورکړي. نو دا د مو هغه معاشره دی چې دلته د یتیمانو ډېر زیات تعداد دی. او بدقسمتي سره یم که چېرې زه خپل بچي ته تعلیم ورکړم که چېرې ته خپل بچي ته تعلیم ورکړي که چېرې د مرغۍ چیني والا هر یو سړی مالدار سړی خپل بچي ته تعلیم ورکړي او دغه یتیم ته یې ور نه کړي نو د تا بچی محفوظ نه دی. د تا بچی روغ بچی نشي جوړېدلی څو پرې چې تا چڼ ګوړ کې خپل یتیم تا سره روغ نه وي شوی. څو پرې چڼ ګوړ کې تا سره یتیم خوشحال نه وي شوی. ما ته خو په دې باندې ثواب میلاویږي چې زه د یتیم په سر باندې لاس مې تېر کوم دې ثواب خو که زه یتیم ته د تربیت بندوبست وکړم نو زه هم دا د ما دپاره او د ما عمل دپاره او د الله او د الله رسول خوشحالونې دپاره دا ډېره غوټه خبره دی. په څو چې خپل علاقې کې خپل یتیمانو دپاره د زړه نه د اخلاص نه ډېر څوک ډېره مننه خوشحاله باد اوسئ.